د پېښور های کورټ د دوه افغان فوجي افسرانو درخواستونه خارج کړي دي. دغه دوه فوجي افسران چې یو پکې جرنیل هم دی، یعنی د سابقه افغان نیشنل آرمی چې و یا ملي اردو چې و، د هغې جرنیل هم دی په دغه کې یو شامل. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ په دغه درخواستونو باندې سماعت کړی دی. دغه دوه کسیزه بنچ چې په جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات باندې مشتمل وو، د دوی په وړاندې یو پلی د درخواست ګزارو یو درخواست کې ښودل شوی و چې چونکې دا دواړه درخواست ګزار په افغانستان کې د فوج برخه پاتې شوي دي، فوجي افسران پاتې شوي دي، اوس په موجوده حالاتو کې د دوی ژوند ته خطره ده که دوی افغانستان ته لاړل، نو لہذا دوی له دې دلته په پاکستان کې د ایثارتیا اجازت ورکړی شي. دغه درخواست چې کله دغه بنچ په وړاندې راغی، نو دغه بنچ خپله فیصله ورکړه او په خپله فیصله کې د بنچ ویلي دي چې چونکې د دواړو کسانو ته هلته په افغانستان کې چې کوم اوسنی عبوري دولت دی، د هغې د طرف نه کومه حکمنامه جاري شوې ده، نه څه نوټیفیکیشن جاري شوی، نه د دوی خلاف د کاروایۍ کوم سرکاري حکم جاري شوی دی. دا خو د دوی عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې دا خو د دوی خپله یوه یره ده په ذهن کې، نو لہذا په دې باندې عدالت چې کوم دی نو هغه د خپل آئینی دایره اختیار د استعمالولو لپاره دا کوم بنیاد نه ورکوي، کومه زمینه ورته نه برابروي چې ګنې عدالت په دې حواله باندې خپل آئینی اختیار استعمال کړي. نو هغې ویلي دي چې دا ټول داسې دی چې یعنی د یو خیال د یو سوچ په بنیاد باندې عدالت خپل پاور نشي اکسرسایز کولی، او نه عدالت ته بظاهره په دې کیس کې دا ښکاري چې ګنې په دې کې د درخواست ګزارو د یعنی د دواړو افغان فوجي افسرانو کوم بنیادی بشري حق چې کوم دی نو هغه متاثره کیږي. نو لہذا عدالت دغه درخواست خارج کړو او په دغه کې ویلي دي چې دا کار چې کوم دی نو دا د انتظامی محکمې لاندې راځي، نو لہذا انتظامی محکمه دي یعنی دغه امیګریشن د دوی دي دغه کیس په خپله باندې، یا د پاکستان وزارت داخله دي دغه کیس په خپله باندې وګوري. په دې دوو فوجي افسرانو کې یو نومیږي عبدالمجیب غیرت، کوم چې د سابقه افغان صدر په پروټیکټیو سروس کې چې کوم دی سپیشل ایجنټ و.